وای زما خاوند چې دی هغه خشمي دی دومره خشم کوي پر هر شي باندې خشم کوي که شی مخ ته ورته کښېږدم خشمېږي که کار رقم شی ورته کښېږدم هر رقم سالنې خوراکي کپړې هر څه مګر دی پر هغه باندې هر شي باندې دی خشمېږي بل کار یې شته نه د خشم بغیره. نو اول پرون یو سړی راغلی نو خپل اجانب سره ول داسې خشمېږم خشم راځي ما ته خشم به نو ته چیرې کوې نو خشم به پر کور باندې و دغه اجانب دی به کوې یا به خپلو بچیانو ته کوې مال دا خو نه دی کاروبار دا خو نه دی کار دا اوس کار دی ته کوې خشم به ګرڅه نه کوې ګرڅه به نه کوې و زنانو ته به خشم نه کوې په زنانو زه خوا به دوم خشم به نه ورته کوې بې ځایه خشم که چیر مارکېټ له وتلي وي بیا خشم چې دی هغه ورته کولی شي. ښه د ځان سره نوټ کړي اکثره زنانې خوندې چې دي هغه وایي خاوند مې ډېر خشمېږي نو خوره ته ولې دغه وظیفه چې د هغه نه وایه د ځان سره نوټ کړه که چیرې ته خاوند ته که چای ږدې که اوبه ږدې که سالن ږدې هر هغه څه چې ورکوې پر هغه باندې په اول اخر کې درود شریف ووایه او دغه بسم الله الرحمن الرحیم دغه بسم الله ورباندې ووایه پر هغه خوراک باندې پر چویې که او هغه خاوند ته هغه سالن چې دی هغه کښېږده که د ده په دماغ کې که هر هغه مسله وله که هغه هر قسم اثراتو هغه به ختم هم سي. ګوره زه ته د وظیفه هېڅکله نه درښایم چې هغه یو منترن و دا شان زه نه درښایم زه د عمل درښایم چې هغه به په قرآن کې یا به په حدیث سره ثابت دی. صحیح